حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په آزاد خوله خندا کوونکي نه ولیدلی چې د خندا په وخت کې تعلیم مبارک ښکاره شوي بېشک هغوی به مسکي کېدل. په دې حدیث مبارک کې هغه دا خبره په نښه کړې شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله هم په تیز اواز باندې خندا نه ده کړې. داسې خندا یې چېرته هم نه ده کړې چې خلق مبارک یعنې تعلیم مبارک یې هغه ښکاره شوی دی یعنې خولې هغه کولو کړې ده. د دې نه هغه موږ ته هم دا تعلیم راکولی شي چې دنیا هغه د دې دپاره نه ده پیدا چې انسان په دې دنیا کې وردن نه شي او د دنیا چې کوم لذات دي د دنیا چې کومې مزې دي په هغې مزو او چرچو کې دې وردن نه شي، بلکې دنیا الله تعالی د دې دپاره پیدا کړې ده چې دلته موږ هغه نیک عمل وکړو. د نیک عمل لپاره یې پیدا کړې ده او د قیامت په ورځ باندې الله تعالی موږ له د دې هغه بدله راکړي. د دې د وجې نه دنیا کې هغه وردننه کېدل نه دي پکار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه صرف مسکا به یې کوله چې چېرته د خندا خبره به مسکا به یې په هغې باندې کوله، خو چېرته یې په تیزه باندې هغه خندا نه ده کړې. ځکه بل ځای کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې که چېرته تاسو ته هغه پته ولګېده کومه پته چې ماته ده نو تاسو به ژړا هغه به ډېره وکړئ او خندا به کمه وکړئ. ځکه چې دنیا هغه د الله د دې دپاره نه ده پیدا کړې چې انسان د دنیا هغه په دې دنیا کې وردن نشي، بلکې انسان د دې دپاره پیدا کړی دی چې دې په دې کې عمل وکړي د قیامت دپاره، په دې کې تیاری وکړي د قیامت دپاره، په دې کې هغه کارونه وکړي په کومو کارونو سره چې الله تعالی هغه راضي کېږي. نو چې کله انسان ته دا پته ولګي چې ما د ګناه کار وکړو نو ما ته په قیامت کې کومه سزا میلاویږي، که ما نیک کار وکړو نو ما ته په قیامت کې کومه جزا میلاویږي، نو دی به صرف او صرف دا کوشش کوي چې الله تعالی زما نه راضي شي. دی به صرف او صرف دا کوشش کوي چې زه نیک عمل هغه ډېر وکړم او د بدو عملو نه هغه ځان وساتم. ځکه دې ته به دا پته وي چې که ما بد عمل وکړو نو ما ته به الله تعالی هغه سزا راکوي، ما به جهنم ته ورغځاروي. که چېرته نیک عمل مې وکړو نو الله تعالی به ما له جنت راکوي او خوشحالۍ به په قیامت کې. د دې د وجې نه انسان له پکار دی چې په دنیا کې هغه کارونو کې په کومو سره چې الله تعالی راضي کېږي د هغې کارونو نه انسان ځان وساتي، په کومو سره چې الله تعالی هغه ناراضه کېږي. نو خندا هغه کمه پکار ده، ژړا هغه ډېره پکار ده. مطلب دا دی چې الله تعالی ته هغه سر په سجده ښودل، الله تعالی ته ژړا فریاد کول چې الله تعالی زمونږ زندګي هم ښه کړي، آخرت کې هم موږ له ښې بدلې راکړي، په دنیا کې هم موږ ته توفیق هغه د نیکو راکړي او د بدو کارونو نه هغه موږ وساتي. نو چې کله انسان ته دا پته ولګېده نو بیا به انسان هغه ژړا هغه به ډېره کوي او خندا هغه به کمه کوي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.